أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورة مائدہ شپگم سپارہ آیات نمبر 35 یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله اے آگسانو چی ایمان مراوڑے دے اتقوا الله د الله نه او یریږئ وابتغوا او تاسو تلاش کوئ الیه الوسیلة هغه طرف ته نزدېکت وجاهدوا او جهاد کوئ فی سبیله د هغه په لاره کې لعلکم تفلحون د پاره دی چې تاسو کامیاب شئ مخکې آیاتونو کې الله پاک جل شانه د حدود ذکر وکړو او په حدودو کې د ډاکزنی چې ډاکا چولی د هغې سزا چې کوم دی ذکر شوله اوس دې آیاتونو کې الله پاک جل شانه لومبي بیا د تقوا ذکر کوي چې تاسو کې تقوا ځان کې تقوا پیدا کړئ تقوا د الله پاک یره د ویل شي د الله پاک یره په ځان کې پیدا کړئ او بیا د جهاد طرف ته به ترغیب ورګي چې جهاد کوئ ځکه چې مخکې ذکر شیو چې دا خلق په ځمکه کې فساد کی یفسدون فی الارض نو په فساد او په جهاد کې درته فرق اخودو چې هغه فساد او دلته کې چې کوم د کافرانو سره د الله د رضا لپاره جنگ دی د جهاد ویل شي نو جهاد ترغیب الله ورکی او د فساد منع الله کوي چې فساد مکوئ او که څوک فساد کوي نو داغه سزا به بیا داغه فساد مناسب سزا به درته چې کوم دی ورکولی شي او چې څوک جهاد کوي نو د هغې مناسب ثواب به درته ورکولی شي د هغې بدله د هغې جزا دا به چې کوم دی درته ورکولی شي او وروستو بیا الله پاک جل شانه د سارق چې کوم دی ذکر کوي چې کوم سړی غلا کوي او غلا یې کړي وي نو د هغه هم په حدودو کې شاملو چې ډاکا جدا سیز دی او غلا جدا سیز دی ډاکا یو سړی نه په زور مال اغستل او غلا په پټه باندې غلا کول په پټه باندې یو سیز اغستل نو په دې کې فرق دی د ډاکمار سزا جدا ده او د سارق سزا جدا ده ډاکمار سزا ده چې هغه به کوم دی الټه لاس خپې قتلولی شي کټ کولی شي یا به قتلولی شي یا به وصولې کولی شي او د سارق سزا ده چې د بډومبي داخله لاس کټ کړی شي او کنه بیا د غلا او کې په دویم ځل باندې نو بیا به ګس خپه کټ کړی شي او ګجری بیا غلا او کې د امام سي پنيز باندې په جیل کې واچولی شي تر دې پورې چې د توبه طیب شي او د غلا نه صبر شي او امام شافعي رحمه الله فرمایي چې نه په دریم ځل په غلا سره به بیا چې کوم دی دا ګس لاس کټ کړی شي او په څلورم ځل غلا به چې کوم دی بیا دا خیخ په کټ کړی شي نو خو به ته شروټه پاتې شي او بیا دیس کانه بیا خړو غلا کولی نشي امام سی وی چې نه رومبه د داخله اسکټ کی بیا د ګس خپګټ کی کو بیا ټیک نشو نو بیا د جیل کی واجی تر دې پر شدي توبه طیب شي بهرحال د ګورستو بیا د غلا ذکر روان یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو
اتقوا الله د الله نه ویریږي وابتغوا الیه الوسیلة او تلاش کوي هغه طرف ته نزدېکت وسیله منز ذکر حج زکات دا ټول چې کوم دی وسیله دي د دې په ذریعہ باندې انسان الله ته ورنږدې کیږي د قرآن مجید تلاوت قرآن په دې انسان الله پاک جل جلاله طرف ته ورنږدې کیږي وسیله څه ته ویلی شي چې الله طرف ته انسان هر هغه چیز چې بنده د رغبت او محبت سره الله طرف ته نږدې کوي هر هغه چیز چې د رغبت او محبت سره انسان الله ته ورنږدې کوي دې ته وسیله ویلی شي یا هر هغه چیز چې هغه د الله پاک د رضا سبب جوړیږي دې ته وسیله ویلی شي وسیله کول د چا په وسیله باندې دعا کول جایز ده او جایز نه یو خدا دی چې یو سړی نیک اعمال دا چې کوم دی الله پاک ته وسیله کیږي چې الله پاک د مونځ په خاطر باندې د روزې په خاطر باندې زما دا دعا قبول کړي دا هو جایز خو یو سړی یو نیک بنده وسیله کی یو نبی علیه السلام په وسیله باندې سړی دعا وغواړي چې الله پاک د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وسیله باندې زما دا پلان کې کار وکړي یا د ولی نوم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله په وسیله باندې زما دا کار وکړي زما دا دعا قبول کړي دا جایز ده او جایز نه ده نو دا په دې دعا کوونکی باندې موقوف تا کو دا دعا کوونکی عقیده دا وی چې دا ز سوق وسیله کوما دا چې کوم دې زما مشکل کشا دی زما حاجت روا دی په خپل امور کې متصرف غني علم غیب ورله ثابتي علم کلی ورله ثابتي مختار کلی غني دا قسمه عقیده د یو کس وی او دې بیا دې دا وسیله کوي مثال په تور یو سړی وی چې شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله دغه په وسیله باندې زما دا کار وکي اوس د یو کس دا کیده چې شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله دته علم غیب یا دې دا عقیده لري چې زما دا کار به شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله کوي یا د دا عقیده چې شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله به نه کوي الله به کوي خدای به په الله باندې کوي کو دا الله لا یعذ بالله خو خوي کو خو خینوي خو شیخ عبدالقادر جیلانی د وجنه به کوي نو کو دا قسم عقیده سوګ لري او په دې عقیده سره سره دعا کوي نو دا خوش کولا او شرک دا ناجایز دي دا حرام دي البته څنګه چې موږ دا یو نیک عمل دی څنګه چې کوم دی د قران تلاوت یو نیک عمل دی د کشان د اولیاء سره د انبیاء سره د اولیاء سره محبت کول دا یو نیک عمل دی نو کو یو سړی ته یو ولی په وسیله باندې دعا وکي د پیغمبر علیه السلام په وسیله باندې دعا وکي دا جایز دی یو سړی وی الله رسول الله سلام په خاطر باندې داغه په وسیله باندې دعا کوم زما دا پلان کې کار وکي نو دا جایز دی او کنه که یو کس شعر وی د قبر خواته شعر وی چې کرامت د ولی حق په پس مرګه او سوال قبلیږي په مزار د درویشان کرامت د ولی حق په پس مرګه سوال قبلیږي په مزار د درویشان نو چې دا ټیک ته کو دا غلط ناغه مولوی سی ورته ویډم به تخپل نیت وخایا تا په کوم نیت دا شعر ویل اوس کو بدین نیت دی ویلی دی ولی په وسیله ته دعا کوي د الله نه چې دا یو مقرب د الله ولی تیر شوی دی د الله دوست تیر شوی دی زمو سره محبت دی په دې نیت باندې دعا کوي نو هغه ټیک ته جایز ده او کنه ته وای چې دا ولی به دا دعا قبلی یا په الله باندې قبلی یا دا ولی ته چې کوم دی په خپل امور کې متصرف غني چې زما کارونه دا ولی خلقي نو کو دا قسمه خو شرک دی او کنه دا ولی الله ولی دی او د سره محبت کول دا هم عبادت دی د الله د اولیاء سره د نیکانو بندگانو سره صحبت کول دا غي سره کوم نه محبت کول د ځان له عبادت نو کو بدینیت باندې سړي دعا کوي دا جایز حضرت عمر رضی الله عنه دغه دعا کړی دا د حضرت عباس رضی الله عنه په وسیله باندې باران نه کېدو قحط راغی حضرت عمر رضی الله عنه د عباس رضی الله عنه په وسیله باندې دعا وکړه چې الله د حضرت عباس رضی الله عنه په وسیله درنه سوال کوما په مونږ باندې باران وکي د حضرت عمر رضی الله عنه د دعا الله قبول کړل او باران په شیبو باندې ووري او نبی علیه الصلاۃ والسلام یو صحابي دی هغه ته چې کوم دی په خپل وسیله باندې د دعا د غوښتو چل خول دي چې زما په وسیله باندې دسی دعا وغواړه لہذا دسی قسمه وسیله دی یو نیک سړی خو چې نیت پکې دی چې دا د الله مقرب بنده دی
او الله جل جلاله د سره محبت دی نو هغه په وسیله باندې سوال کول دعا کول د جایز دي البته د اغولینه غوښتل یا دا ولی چې کوم دی خپل مشکل کوشا خپل حاجت روا غنن چې دې زما کارونه پوره کوي دا کولو شرط کو یو سړی په دې نیت باندې وږي چې دا د الله ولی دی د الله سره لوی مقام دی الله د په خاطر باندې زما د دعا قبول کړي دا بیا جایز دي یا ایها الذین آمنوا ای ایمان ولو اتقوا الله یریګه د الله نه وبتغوا الیه الوسیله تاسو تلاش کوئ هغه طرف ته د نزدېکت ذریعہ وجاهدوا او تاسو جهاد کوئ فی سبیله د هغه په لار کې لعلکم تفلحون د بار دیش تاسو کامیاب شئ ان الذين بشکها کسان کفروا چې کافران دي لو ان کجر بشک لهم د دوی د بار ما هغه سو فل ارض چې پزماګه کې دي جميعا طول ومثله معه او د دې عمره نور چې د دې سره شي دا ټول لیفتدو دی فدیه ورګي به په دې سره من عذاب یوم القیامت د عذاب د ورځې د قیامت نه نو ما تقبل منهم نو قبول به نکړل شي د دوی نه په ورځ د قیامت کافران مخکې درې مصیباره کې دیر شي دي کو دي د ازمکه د سرو زرو ډکه شي او دا به فدیه کې الله لورګي نو الله به قبول نکي چې کوم کافران دي او دلته کې الله فرمایي چې سبا اسمانونو کې دي او سبا ازمکه کې دي دا ټول بلکې د دې عمر نور دی د خپل ځان فدیه پیش کی الله ته چې الله دا هر څه واخلا او مونږ د جهنم د اور نه بچ کنو الله به دا قبول نه کی ځکه چې دي کافران دي نو به خدا چې دې ملکیت جوړیږي نه دا شی د ملکیت هغه بل فرض دا دنیا الله دې ته ور کی او دی بیا د سرو ډګه کی یا چې سب د دنیا کې دا ټول الله لږ کم دی ورګي چې الله دا واخلا مونږ معاف کا نو الله به معاف نکي من عذاب یوم القیامت د قیامت د ورځې د عذاب نه ما تقبل منهم قبول بنکړل شي د دوی نه ولهم عذاب الیم او د دوی لپاره به عذاب دردناک یریدون دوی بغواړي ان یخرجوا من النار دا چې دوی اوزي د ورنه دی بغواړي چې دی اوزي د ورنه وما هم بخارجین منها او نبوي دوی بخارجین وتن کی منها د ورنه ولهم عذاب مقیم او د دوی د باره به عذاب همیشه او ور بغړغړې او کی دی بوچت کی دسه دی بو چې کاش او د دې په ځل کې بندا یو خواهش پیدا شي چې کې دې شي موږ دا ور اوچت کې د جهنم نه غبار لړکی دی یو بیا دی بخکته باندې شي همیشه د باره کافران په جهنم کې د دې لپاره معافي نشته یریدون دوی بغواړي ان یخرجوا من النار د دوی اوزي د ورنا وما هم بخارجین منها او نبوي دوی وتونګي منها د ورنا ولهم عذاب مقیم او د دوی د باره عذاب همیشه د باره عذاب وي دا کافران په جهنم کې مسلمانانو د پیغور ورکی تاسو مسلمانان وې مون کافرانو تاسو د مسلمانۍ غټ دعوی کولې نو تاسو په جهنم کې ناسي موږ کو جهنم کې ناسیو نمو الله منو نمو پیغمبر منو تاسو خو ارس کول او د مسلمانۍ دعوی مو کول تاسو چې کوم دی ولل تناسي الله به فرمای الله رحمت په جوش کې راشي الله به فرمای چې هر هغه کس چې داغه پزړه کې د اوري د دانې برابر ایمان یا په سټیم کې زمانه یریدلی وي یا دا کلمه ټول عمر کې یو پیر ویری په اخلاص سره لا اله الا الله محمد رسول الله هغه د جهنم نه راوځي نو هر هغه کس چې هغه مسلمان دی په ځل کې د ذره برابر ایمان شته دی هغه به الله رب العزت ته جهنم نه راوباسي جنت ته به بوزي او کافرانو پس به د دروازې د جهنم د سلی وګړي شي چې چاته پته نه لګي چې دغه دروازه واو کنه د کټم کې به کافر افسوس ارمان وکړي چې کاش موږ یو بیرم په دنیا کې دا کلمه ویلې و نن به موږ هم د جهنم نه وتیو ولهم د دوی لپاره عذاب مقیم عذاب به همیشه د پاره والسارق والسارقه او غل یعنی غلا کوونکی سړی والسارقه او غلا کوونکی خزا فقطعوا تاسو کټ کای ایدیهما لاسونه د دې دواړو لاس د دې دواړو جزاء دا بدله دا بما د هغه سو کا سبا چې د دواړو کړي دي نکالن عبرت من الله د الله د طرفنا والله الله تعالی عزیز حکیم غالب دی او خاوند حکمت دی
نو کوم سړی چې غلا وکړي د لاس په کټ کېږي. خو د لاس کټ کېدو څنګه تاسو ته ما ویلي چې حدود نافذ د حدودو دې کې چې کوم دی معافي هم څوک نشي کولی او د دې قانون ډېر سخت حدود ډېر سخت خو څنګه چې حدود سخت نو دقه شان د حدودو نافذ کول هم سخت. الحدود تندرئ بالشبهات حدود په معمولی شبهه سره چې کوم دی دا چې کوم دی ختمي معمولی شبهه پکې پیدا شوه نو بیا به لاس نه کټ کېږي حد به نه دا کېږي حد به بیا ساقطي. نو غلا څه ته ویلی شي سرقه څه ته ویلی شي سرقه ویلی شي. د سرقې تعریف دا دی چې یو کس ته چا مال د محفوظ ځای نه بغیر د هغه د اجازت نه په پټه باندې واخلي دی ته غلا ویلی شي. تعریف څنګه شو چې یو کس ته چا مال د محفوظ ځای نه چې د چا مال واخلي خو د محفوظ ځای نه واخلي د چا مال واخلي د محفوظ ځای نه والی. دویم بغیر د هغه د اجازت نه. دریم په پټه باندې واخلي. درې خبرې شو چې چا مال واخلي د محفوظ ځای نه واخلي بغیر د هغه د اجازت نه واخلي په پټه باندې واخلي دې ته چې کوم دی غلا ویلی شي. لومبۍ خدا چې دا مال چې د کوم اخیستی دی دا د یو کس یا د یو جماعت ملکیت وي د یو کس یا د یو جماعت خپل ملکیت وي او په دې ملکیت کې د دغه غل د چا چې غلا کړې ده په دغه مال کې نه د غلا د دې غل ملکیت وي نه پکې د ملکیت شوبه وي. څه مطلب دا دی چې د چا مال دی مال او هغه مال د یو کس ذاتی دی یا د یو غون جماعت ذاتی دی خو په دغه جماعت کې دا چا چې غلا کړې ده نو دې نه دی شامل. اوس یو کس دی او هغه د خپل د تره نه چې کوم دی غلا وکړله د ده سره دی شریک دی نو بیا به حد نه قایمیږي بلکې حد په ساقطیږي خو بیا به دا مجرم دی خالی نه پرېښودلی کېږي بلکې تعزیري سزا به له حاکم ورکوي خو چې کوم د حدودو سزا د کوم حد دی دا حد به نه قایمیږي بلکې حد ساقط شو لاس پې نه کټ کېږي. البته نورې سزاګانې دنیا شي دي کوړې دی وله ورکي ودې وخي ودې ډبوي قسمه قسم قاضي ته بیا اختیار دی په دې کې. نو ګوره یو چې دا مال د ده ملکیت نه وي د بل چا ملکیت وي او نه د ده ملکیت وي نه پکې د ملکیت شوبه وي. دویم دا چې د هغه د عوامو خلکو مال نه وي داسې مال نه وي چې د ده پکې حق وي خو د ده پکې د حق شوبه هم وي بیا به ختم نه ساقطېږي. دویم چې د محفوظ ځای نه اخیستي وي داسې نه چې په تا پټي کې دانې پرېښودې ته لاړې کور ته خو دغه چا ووړې په دې باندې حد نه قایمېږي ځکه محفوظ ځای نه دی. هو تا ګودام جرنده کړی دی هغه مات یا ګوټ شا وکړو یا چوکیدار ورته ناست دی د شاته نه راغې پټې کړو په دغه صورتونو کې خو بیا قایمېږي به ښه خو نه دا پټې دانې خالي پرېښودې پټي کې راغلی دی او شاته ووړې نو په دې صورت کې بیا حد نه قایمېږي حد به ساقطېږي. قاضي به له بله سزا ورکوي خو لاس پې نه کټ کېږي. او دریم دا چې بغیر د په دې کور کې د یو کس نه هم تپوس کړي او د دا شی ووړو نو بیا هم حد ساقطېږي لاس پې نه کټ کېږي. لاس پې بیا نه یو کس نه تپوس کړی دی د سړي د زوی نه تپوس وکړو چې زه دا شی وړم او څیز یې ووړو او پلار یې نه دی خبر نورونه نه دي خبر او هغې قاضي سره کیس داخل کړو او په ده باندې ګواهان پیش شو چې د غلا کړې ده خو دې پکې دا خبر وکړي چې پلانګي ما د اجازت کړی دی نو د لاس به اوسو نه کټ کېږي. نو دا ټول شرطونه چې پکې وموندلی شي الله هغې به لاس کټ کېږي. او د امام ابو حنیفه رحمه الله په نیز باندې چې کومه غلا د 10 درهمو نه کمه وي نو په هغې کې به هم لاس نه کټ کېږي. د 10 درهمو نه کم غلا کې به هم لاس نه کټ کېږي. چې 10 درهم وي یا د 10 درهمو نه سیوا غلی کړي نو په هغه صورتونو کې به لاس کټ کېږي. خو ګوره د دې دا مطلب نه دی چې مثال په طور د محفوظ ځای نه ونړو مثال په طور ځای محفوظ نه دی پټي کې دانی دي دا علالي دي علالي نه دي خو صرف حد به ساقطېږي حد به نه قایمېږي. یا د صرف یو کس اجازه ورکړو پلار یې اجازت نه دی ورکړی دا مال یې خو د پلار دی که نه چې مال یې د پلار شو دا د زوی په اجازت سره نه علالي د زوی په اجازت سره هو د زوی خپل ذاتي مال دی بیا ټیک ته خو که مال د پلار دی نو د زوی په اجازت سره نه علالېږي. خو دلته صرف د حد خبره ده معاف کېږي نه. او دلته کې دویمه خبره ده چې مخکې تېر شوي دي چې دا د دنیا سزا ده د آخرت سزا دا نه معاف کېږي. بهرحال دا ټولې خبرې چې پکې موجود دي د هغې نه بس په لاس
کټ کیږي خو په حدودو کې څه قسمه چې کوم دی نرمي دا نه کیږي د بنو محزوم قبیلې یوې ښځې غلا کړې وه او هغې باندې ګواهان او ټول شرطونه به برابر شو نبی علیه السلام لا لاسې پرې کړی نه لا حکم یې نه و اورولي چې خلک په دې غم کې شو چې دې ښځې خو واده چاله ورکړې هم نه ده د دې چې لاس کټ شي بیا به یې څوک کینه ټول عمر دپاره به ناسته وي نو خلکو ډېر لوی قبیلې وه ځکه دا د ابوجهل چې کوم خاندان و دا هم بنو مخزوم کا خاندان هغې د خاندان اوچت خاندانو سردار چې غلا یې وکړله نو خلکو سره غم پیدا شو نو حضرت اسامه بن زید چې د سره د نبی علیه السلام ډېر زیات محبت او د پلار زید بن حارثه د دې سره هم د نبی علیه السلام ډېر محبت او د پلار هم په دغه دور کې په شام کې په د موتې په مقام باندې چې کوم دی شهید شوی نو دې چې کوم دی غلی غلی لاړو نبی علیه السلام خلکو ته وایي چې ته سفارش وکړه نو دې چې کله لاړو نبی علیه السلام دوی چې د الله پیغمبره دی خبر شوی یم چې یو ښځې غلا کړې ده نبی علیه السلام دوی او د بنو محزوم قبیلې یوې ښځې غلا کړې ده د الله پیغمبره څه چل به کېږي نبی علیه السلام ورته وفرمیل لاس پې کټ کېږي د الله پیغمبره کو د لاس په ځای ورله کوړې ورکړل شي نو ښه به ني نبي اسلام ډېر زیات غصه شو یې فرمیل اتشفع فی حد من حدود الله آیا ته شفاعت کوې ته سفارش کوې د الله په حدودو کې ته د الله په حدودو کې سفارش کوې او بیا ورته وفرمیل دا خو د بنو محزوم قبیلې ده کو زما سکه لور حضرت فاطمه رضی الله عنها کو هغې چېرته غلا کړې وي او دا ټول شرطونه موندې شوي وي نو ما به د خپلې لور د حضرت فاطمې لاس هم نه و پرېښی هغه به مې هم کټ کړ دا خو د بنو محزوم قبیلې ده نو دې کې د چا سره چې کوم دي اختیار نشته چې معافي وکړي خو ګورې مطلب دا چې دا ټول شرطونه برابر وي شرطونه برابر نه وي نو بیا ته چا لاس نشي کټ کولی والسارق غل والسارقة او غلا فقطعوا تاسو کټ کوئ ایدیهما لاسونه د دې لاس د دې دواړو جزاء بدله ده دا بما د هغه څو کسبا چې دې دواړو کړي دي دې دواړو چې څه کړي دي غلا یې کړې ده نکالا دا عبرت دی من الله د الله د جانب نه والله الله تعالی عزیز غالب دی حکیم او خاوند حکمت دی کو یو لاس کټ شو په غون پاکستان کې ان شاء الله سلو کالو پورې بیا څوک لا نشي کولی کو یو ډاکو له سزا ورکړل شو او نن سبا خو د سوشل میډیا دا ور دی نو تر سلو کالو پورې بیا چې کوم نه څوک ډاکه نشي کولی یو زانی له سزا ورکړل شو تر سلو کال پورې بیا سزا څوک زنا نشي کولی یو قاتل له سزا ورکړل شو په شرعي طریقه باندې سلو کالو پورې بیا څوک قتل نشي کولی خدا ور اسلامي قانون نشته دی اسلامي سزاګانې نشته دی بس سړی وي قتل وکړه جو بس دغه خبره کال یو نیم کې به زحم ضمانت شي شپږ میاشتې پس به ضمانت شي قرباناس تاسو تپوس کی د دې وجه نه چې کوم قتل عام شي الله فرمایي یا ایها الذين امنوا ای ایمان والو اتقوا الله او یریږئ د الله نه وابتغوا الیه الوسیله تلاش کې هغه طرف ته نزدېکت وجاهدوا او تاسو جهاد کوئ فی سبیله د هغه بلار کې لعلکم تفلحون د پاره دې چې تاسو کامیاب شئ ان الذين كفروا بشک هغه کسان چې کافران دي لو ان لهم ما فی الارض جميعا کچری بشک د دوی د پاره شي ما هغه سو فی الارض چې پزمکه کې دي جميعا ټول ومثله او د دې په مثل باندې ومثله او د دې په مثل معه د دې سره نور لیفتدوا به دی پیش کی په فدیه کې من عذاب یوم القیامت د عذاب د ورځې د قیامت نه ما تقبل منهم قبول بنکړي شي د دوی نه ولهم عذاب علیم او د دې لپاره عذاب دردناک دی یریدون دوی غواړي دا ان یخرجوا دوی بغواړي دا ان یخرجوا دا چې دوی اوزي من النار د ورنا وما هم بخارجین منها او نبوي دوی وتونکي د ورنا ولهم عذاب مقیم دوی لپاره عذاب همیشه دی والسارق والسارقه غلا کوونکي سړی او غلا کوونکي ښځه فقطعوا تاسو کټ کئ ایدیهما لاسونه د دوی د دواړو جزاء دا بدله د بما د هغه څه کسبا چې دی دواړو کړي دي نکالا عبرت دی من الله د الله د جانبه والله الله تعالی عزیز حکیم غالب دی او خاوند حکمت دی یا ایها الذين امنوا ایمان والو اتقوا الله او یریږئ د الله نه وابتغوا الیه الوسیله تلاش کې هغه طرف ته نزدېکت
نږدې کېدو ذریعہ وجاهدوا او جهاد کوي فی سبیله د هغه په لاره کې لعلکم تفلحون د بارا دې چې تاسو کامیاب شئ ان الذين كفروا بشک هغه کسان چې کافران دي لو ان لهم ما فی الارض جميعا کو چرې بشکا د دوی د بارشي ما هغه سو فی الارض جميعا چې سبز مګه کې دی ټول ومثله معه او دومره دې سره نور شي ليفتدوا به دی کې ورګلی هغه من عذاب یوم القیامت د قیامت تر ورځې د عذاب ما تقبل منهم قبول بنګلی شي د دوی نه ولهم عذاب الیم او د دوی د بار به عذاب دردناک وي یریدون ان یخرجوا من النار دوی بغواړي د چې دوی اوزي د ورنا وما هم بخارجین منها او نبوي دوی ودونکي د دې ورنا ولهم عذاب مقیم د دوی د بار به عذاب همیشه وي والسارق والسارقه غلا غونکي سړی او غلا غونکي خزا فقطعوا تاسو کټ کای ایدیهما د دې دواړو لاسونه جزاء بما کسبا دا بدله د هغه سوچ دي دواړو کړي دي نکال عبرت من الله د الله د جانبه والله الله تعالی عزیز حکیم غالب دی او خاوند حکمت دی سبحان الله بحمده سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا رب